کم حیواناتو باندې قربانی جایز ده. علما فرمایي 3 اجناس دي. نمبر 1 الغنم گڑی بیزه مذکر مؤنث. دویم ټکی دی الابل اوخ مذکر مؤنث. بل ټکی دی البقر غوا مذکر مؤنث. نو دا اته صنفونه شو. چیلے مذکر مؤنث دودا شو. گڈ اور گڈا مذکر مؤنث دودا شو سلور شو. اوخ مذکر مؤنث دودا شو شپږ شو. اور بقر غوا مذکر مؤنث دو وسره دا شو. نو دا اته صنفونه شو. اوس به سوشل میډیا به موریدلی غوبل جوړ دی چې قرآن عظیم الشان کی چرته د میخ تذکره نشتا. نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د میخ قربانی ثابت تا او نه د صحابه کرامو نه د میخ قربانی ثابت تا او نه قرآن حدیث کې صراحت ملويږي. نو لہذا غوبل جوړ کړي چې په میخ قربانی جایز نه ده. اوس دلته ضرورت دلیل وېما الغنم ټکی ذکر شوی دی. ګډي بيزي مذکر مؤنث دوانو ته شامل دي. د کشان د ګډو بيزو چې څومره هم نسلونه دي د ټولو نسلونو ته شامل دي. دا یو ټکی. د کشان الابل اوخ ټکی ذکر شوی دی. نو اس کو عربی اوخوی او کو بختی اوخوی ہر قسم نسل والا اوخوی دا ټکی وته شامل دی. په قربانی جایز ده. نو دک کشان بقر لفظ دی. د تمام اهل لغت او اتفاق ته چې دا با قاف را بقره لفظ کم دی. دا چې څنګه په غوا باندې د اطلاق کیږي هم دک کشان په میخه باندې هم د اطلاق کیږي. دا میخه هم په بهیمه الانعام کې شامل ده. خو مسله صدا چې دا عربي نسل نه دی دا عجمی نسل دی. په هغه وخت کې دا موجود نه ما قربانی ځکه ثابت نه ده. ځکه عربي نسل دی نه عجمی نسل دی د بر صغیر پیداوار دی. نو که یو انسان وایي چې په هغه وخت کې نه وه نو قربانی په جایز نه ده. نو زه دا سوال کوم ته دا ټیډي بکری ورته وایي دا د بر صغیر پیداوار دی او د بر صغیر نسل دی. دا د نبی علیہ السلام دور کې نه وه او نه د صحابو په دور کې وه او نه د هغوی نه د دې قربانی ثابت ده. حالانکه تمام امت به د اتفاق ته چې ټیډي بکری باندې هم قربانی جایز ده. د میخ متعلق وی چې هغه دور کې نه و قربانی به جایز نه ده. دام نه و د دې متعلق هم فتوا ورکړه چې بدیم قربانی جایز نه ده. دلته جایز منی او الته بیا مسله جوړه د مسلمانانو ذهن منتشر کې. یو بابا جان رالو ساده غونته یجی ما په چانور دل چې په دې میخه قربانی نه کیږي مو خو میخه غستره دا بس کیږي. اوس غریب د خپل هغه عبادت متعلق شکمن کړی دی چې جی ولی به نه کیږي چا درته ویلی دی یجی د سمې چانور دل مولانا. نو بس د ګیرو د پټکی والا خډیر شي دی کنه او بده معنی قربانی کیږي. او بده معنی د فقهاو اتفاق ته اجماع ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، د دین علاوه چې څومره ائمه کرام دي د دې ټولو اتفاق ته او کتابونو کې تصریح موجود ده چې بده معنی قربانی جایز ده. علما څه فرمایي دا میخه چې دا د غوا جنس ته لکه اوخ ټکی ذکر شوی دی. عربي اوخ اور بختی اوخ هر یو پکې داخل دی قربانی پې کېږي. نو بقر ټکی ذکر شوی دی په غوا د پاره هم شامل دی او د میخې د پاره هم شامل دی. نو په قربانی بالکل صحیح ده. او دا څه دا کم خلق چې دا عدم جواز فتوا ورکوي چې بده قربانی جایز نه ده د دغه خلکو د مسلک معتبر کتابونو لیکلي دي. فتاوا علماء حدیث دا د دې مستند کتاب دی. هغوی کې د میخ متعلق د هغوی نه سوال شوی دی چې په قربانی جایز ده کو جایز نه ده.
هغوی د جواز فتوا ورکړې ده او ویلی دي ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں. څوک چې ورته ناجائز وایي د ده رای ټیک نه ده سره. دک شان مولانا نعیم الحق ملتانی غیر مقلد دے هغه کتاب لیکلی دی بینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ. هغه کې هم د جواز فتوا ورکړې ده چې با میخه باندې قربانی صحیح ده او ورسره دا لیکلی دی دلائل کے منکر کو جاہل کہا ہے. څوک چې د میخه د قربانۍ د دلایلو نه انکار کوي دا جاهل انسان دی، ناسمج دی، دا د عربیت باندې نه پوهیږي.